ستاسو څوک پکې شهیدان یو لور مې وړې ده. هسپتال نه لاش مې لوف شو. او قیامت نشانه وه بس او د وړو دا چغې او دا مځکه داسې د ګټو سره او د دې سیلاب سره داسې جړقېدله. دلته په دې لار کې ولاړم او دا جاوید ډاکټر صاحب را روان و د پاسه د بری سکول کې استاد دی او هغه را باندې اواز ولګاو ما ته وی څه کوئ تاسو وی اوبه را روانې دي وی ځئ دا کورونه خالي کئ او نو بس د هغې سره م رامنډې کړې کور ته د دروازې له چې رالم اواز مې وکړو ما یاله زر راوځئ اوبه رالې خوړ دی ډېر زیاتو نو د وړو چغې جوړې کړې او راووتو منډې والې نو ما اوس چغې مه وهئ خو خپله زور ورکئ تښتئ نو چې بار ووتو دغې مخې دوکانونو خواته نو هلته د اوبه راورسېدې خو بهرحال موږ پکې تېر وتو دلته هم د تره کور دی هغې ته لاړو اراده م پورې د غره ته د تښتېدو خو هلته اوبه رانه مخکې شوې مخې ته نو دغلته هم د تره کور دی هغې ته لاړو نو بس الله پاک د هغې جاوید ډاکټر صاحب هغه اواز زموږ د خیره کو چې بس بچ شو او اوبه ډېرې زیاتې وې حادثه وه او وړو چغې والې هغه ټایم داسې و چې لکه مطلب دا دی یو عیبت و یو سم و وارخطایي وه. حاجي صاحب زما خو سوچ دا دی چې تاسو به هم دا وایئ چې جمعې ورځ ته وګوره یو قیامت به یو قیامت نشانه وه بس او د وړو دا چغې او دا مځکه داسې د ګټو سره او د دې سیلاب سره داسې جړقېدله نو د خلکو ټولو ژړل او چغې والې. زمونږ دا مولوي صاحب دی دلته نو هغه زمونږ سره هلته موجود و په هغې باران کې ولاړو بس و بانګ یې وویلو او بیا یو دوه رکاته نفل وکړو هغې باران کې دغه شان بار په مځکه باندې زمونږ د تره په کور کې لکه ټول غم به م لیدلي سترګې سرې به م لیدلي ډېر زیات. ستاسو څوک پکې شهیدان یو لور مې وړې ده. های 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 لور دې بیا کوم ځای پیدا شول هسپتال نه لاش مې لوف شو. مړي خو ډېر زیات شي نو دا تاسو چې کله اطلاع ورکړه هغوی په ټایم ونه وتل هغه د برې کور کې وه د مخامخ کور کې وه واده شوې وه او دغه کور والا ډېر وړي دي تقریبا 19 کسان د دغې ګاډې وړي وو چې زمونږ هغه لور هم پکې وه نو بیا چې موږ ته دلته خبر وشو چې یاره دا کډی وړې ده خلک یې وړی دی ډېر نو بیا زه کور ته رانلم ما د دقې ځای نه واخله او د هسپتاله پورې دا خوړونه ولټول. حاجي صاحب چې موږ راغلي یو که نه قسم دی چې دې حالاتو ته ګورم ما په دې ځینو کې دا بالښتونه ګورم ما دا تولیانې ګورم دا د بچو پیزارونه ګورم قسم درته خورم چې دا زړه مې داسې غوټه شي غوټه. بس الله دې رحم الله دې خیر آمین. خوشحاله اوسه.